عمران خان د خور د علیما خان اخر عمران خان سره ملاقات شوه دی او مکمل حقیقت مخه تراغله دی چې د عمران خان خپل لیډرشپ کم چې په کم باندې چې عمران خان په پټو سترګو یقین کړی دی هغه څنګه د عمران خان نه خبره پټای کمې خبره د عمران خان نه پټای په جیل کې د څه خبرو شو دی چې کله بهر روزي نو بیا څه خبره کوي د بیرستر ګوهر هم مکمل حقیقت ښکارا شوه دی د عمران خان خور ملاقات شوه دی او ملاقات نه پس چې کم پریس کانفرنس کړی دی هغه د بیرستر ګوهر هغه پریس کانفرنس چې کوم د عمران خان خور کړی دی هغه پریس کانفرنس د بیرستر ګوهر ټولې خبرې دروغ ثابت کړي دي جی علیما خان ویلي دي چې عمران خان ډېر خوشخبری دار شي عمران خان په جیل کې خفټ فاټ دی او عمران خان وی چې دغه 24 نومبر احتجاج نه پس تقریبا 50 غنټې ز په یو سل کې ساتل شي مال اخبار هم نه راتلو مال ټي وي نیوز چې کوم نه په ما باندې بن شو زه سره نه خبر بیا د 12 کسانو شهادت چې کوم نه کم چې پډی چوک کې کم چې مطلب د کومو کسانو چې ویریفیکیشن شوی دی او د 12 کسان شهیدان شوی دي کې د شي زیات شهید وي خو دغه 12 کسانو شهادت شوی عمران خان خبر اورید نو غډیر زیات خافه شو او ډیر زیات حیران شو او ډیر زیات د افسوس اظهار وکړو د خبره مطلب دا چې څومره هم د پارټي یا وکیلانو ملاقات عمران خان سره شو نو هغه دغه کسانو شهادت عمران خان لنو ویلي خدي حواله سره بیا عمران خان چې کومه خبرې کړي په هغه خبره کو خو عمران خان دا وی چې ما سره یو اخیری کارت پاتې دی ابا زه ال استعمالو ما چې کله دا غي وخت راشي او هغه کارت هغه پلان حواله سره زه چې سره خبرې نه کوم چې هغه پلان زه چې سره نه شیر کوم بل عمران خان دا هم وی چې کم بشرا بیبي چې کم په 24 نمبر احتجاج هغه له د 24 نمبر احتجاج حواله سره انسترکشن هدایت ما ورکړو د پارټي لیډرشپ چې کوم لکه د پارټي چې کم مین کسانو د پی ټی آی هغه په بشرا بیبي باندې تنقید کو لغې نه پس آډیو هم د کسانو لیک شو چې کې مکمل پته لګیدا چې د بشرا بیبي په دغه احتجاج کې شرکت باندې دغه لیډرشپ زړه نو ځکه ټول هر څه چې کوم دی بشرا بیبي لیډ کول او دای نو غوښتل چې دغه احتجاج چې کوم دی بشرا بیبي لیډ کی خو دلته عمران خان وی چې هغه ټول انسترکشنز ټول هدایت ما ورکړو جی عمران خان ویلي دي چې په ډی چوک کې کم د 12 کسانو شهادت شوه دي د لال مسجد او د اکبر بوټي د واقع نه غټه واقعه ده او وکیلانو ته اطلاع شخ خپل خورتوي ولار شه وکیلانو ته وای چې ټول نړمبه خلاص شي تاسو په محسن نقوی او شهباز شریف باندې اف ای آر وکي چې دا کم شهیدان شوی دي دا کم خلکو باندې ظلم شوی دی شهباز شریف او د محسن نقوی په وجه باندې شوی دی هر سپری دی ولار شي ټول نه پیله پدای اف ای آر وکي عمران خان ډیر د شدید غصه اظهار کړو دای هم ویلي دي چې انټرنیشنل میډیا راغوري ټول ثبوتونه ځان سره جمع کړي سی سی ټي وی فوټیجز ټول کوي ثبوتونه یې غدان سره کیدی انټرنیشنل میډیا راوړی هغه ټول ثبوتونه ورکي په محسن نقوی باندې پرچاو کوي په شهباز شریف باندې پرچاو کوي دا خدای زمون کسان چې کم دی قتل کړي دي بل کم خبر راغلی د اسلام آباد ری حلقې چې کمې حلقې پی ټی آی ګټلې وي هغه بیا مسلم لیگ نون ته ورکړل شوی په هغه باندې د پی ټی آی کسانو کیس شروع کړو چې بیا های کورټ د مسلم لیگ نون کسانو فارم 47 طلب کو ځکه په فارم 45 باندې پی ټی آی پاس وا او په فارم 47 باندې د مسلم لیگ نون کسانو ته دغه سیټونه ورکړو نو بیا چې کله عدالت دغه نه فارم 47 نو وستو نو الاله سپری دغه وی الیکشن کمیشن ته وی چې موږ سره خو فارم 47 نشته عدالت را فارم 47 واړي نو سپا کیس کې هم چې کوم الیکشن کمیشن دغه پکې خپل د ځانه فیصله ورکړي دا الیکشن کمیشن پکې فیصله سونه کړي چونکه فیصله سناول د عدالت کار دی نو ګورو چې پی ټی آی په هغه باندې سره د عمل ظاهرای کنه پی ټی آی په هغه باندې سیکشن اخلي کنه خو د علیما خان چې کوم ملاقات شوه دغه ملاقات نه پس چې علیما خان کوم خبرې کړې دي نو مکمل حقیقت ښکارا کړي او دلته یو ځل بیا په لیډرشپ باندې کوېسچن مارک جوړ شوی دی چې په دې ویډیو کې دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام